أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. نی درس کې ان شاء الله العزیز سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 12 آیات نمبر 116 او 117 دو آیاتونه بویل کېږي. د آیاتونو متعلق چې نو هغه لیکلي بعضی حضرات چې نو هغه د آیاتونو نازل شوي دي چې نو هغه د يهودو بارکی بنو نذیر چې نو هغه ځکه د دوی د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره معاهده صرف او صرف چې نو هغه د مال د پاره بعضی حضرات چې نو هغه چې د ابو جهل په بارکی چې نو هغه نازل شوي دي او دریم قول چې نو هغه د وای دا عام دی. یو خاص واقع کې د دې نزول خو نور د دې حکم چې نو هغه عام دی. هر مشرک چې داغه چې نو هغه اعمال شرکیه وکي کفر اختیار کی نو د پورز د قیامت د مال د اولاد د الله پاک د گرفت نه چې نو هغه بیا نشي خلاصولی. نو انسان چې د الله جل جلاله د گرفت نه خلاصيږي د الله د قهر او غضب نه بچ کېږي نو د دغه بچ کېدو د پاره صرف یو لار ده چې داغه د الله جل جلاله په ذات یې باندې چې نو ایمان راوړل دي. کچا د الله پاک په ذات باندې ایمان راوړلو اعمال صالحې وکړلو نو دا انسان به د الله پاک د گرفت نه بچ شي. او کچرته دا نه نو که دې انسان ډیر مالمی او ډیر اولاد وي خدای انسان چې نو هغه د الله پاک د گرفت نه نشي بچ کېدی. دغه د دې لپاره بیا نور هم دنیا شي چې نو هغه اسباب دي چې خلک د وخت د سختۍ کې خلک دغه استعمالي. خو قران کې الله جل جلاله دا د وچنه نو هغه ذکر کړل چې دا د ټولو نه انسان ته نږدې او اهم دی د په دې باندې ډیر زیات اعتمادي. یو د انسان ډیر زیات اعتماد چې نو هغه په مال باندې د دې څه خبر راځي نو د زما سره مال شته زبردست او کم زما سره پیسې شته زو پیدا وکما نو الله وی پورز د قیامت چې نو هغه د غمال به قبليږي نه کله چرته نظم کې په قدر چې نو هغه سره راوړي بیا هم نشي بچول. دویم انسان چې نو هغه په خپل اولاد باندې چې نو هغه دا کوي زما دومره اولاد دې دوره می خلق دې کچر د ماته سم مصیبت تکلیف را رسي نو دا دومره خلق به پس مونږ رازو اولاد به می ټولي نو ما به دغه مصیبت او تکلیف نه چا نو خلاصي. الله وی د ورځ د قیامت داس تکلیف نه چې هغه انسان نه مال خلاصول شي او نه چې نو هغه اولاد خلاصول شي. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا کسان چې نو جهنميان دي او دوی په دغه جهنم کې همیشه د پاره. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم. دا چې نو د کافرو د یو اعتراض چې نو هغه جواب دی. د کافرو اعتراض چې نو هغه دا ولو چې مونږ کله مال صدقه کو خیراتونه چې نو هغه کو نو تاسو وایي چې تاسو ته په دغه خیرات په دغه صدقې باندې ثواب نه میلاويږي او تاسو چې کله مالونه چې نو هغه خیرات صدقه کوی نو تاسو وایي مونږ ته الله پاک دنیا کې هم دومره مال لا کې او په آخرت کې براته هم د اجر او ثواب میلاويږي. نو همدردی دا مونږ هم کو تاسو هم کو بلکې کو او کتلشي نو مجموعي طور باندې کافر د مسلمان نه صدقه زیاته کوي خیرات چې نو هغه زیات کوي. تاسو ګورئ څومره چې هم چې نو هغه کافر ممالک دي رفاهي کارونه کې بدوي چې نو هغه د مسلمانانو نه مخ کی دغه چرته خبر چې نو هغه راشي نو پای کې هم اکثر چې نو هغه تاسو ګورئ د غیر مذهب دوی چې نو هغه اکثر ډیر مال لګي او بیا چې نو هغه بيدبي د مافشي په مسلمانانو کې هم بیا ګوره دا کم چې سان ته چې نیکان او دیندار وي دی چې نو هغه اکثر د بيدینو نه مال ډیر کم لګي. دا کم کسان چې نو هغه چې نیکان او زغم نه نو د خیرات صدقه چې نو هغه ډیر کوي
او دا کم چې داسې لږ ډېر دیندار نو دوی ته بیا هم پته لګي وایي دا اوس زه به دا چې دی نو هغه به درېیمه کلمې ذکر وکړم زه به 2 رکعاته نفل وکړم ما به زه کور ته جایم هغه څه سم دا هم صدقه ده نو دی اکثر ټول عمر په دې باندې کفایت کوي نو ځکه الله وایي چې دی نو هغه دوی دا خبره وکړه چې موږ چې دی نو هغه مال خرج کوو نو تاسو ته نه لکه د اما خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د هغې وراره چې نو هغه حزام ابن حکیم نو دا هغه په حالت د جهالت کې د کفر کې بیا وروسته ایمان راوړ الله رب العزت ورته ایمان نصیب کړو نو په حالت د کفر کې په هغه وخت کې هغه سل چې دی نو هغه غلامان خلکو غریبانو نور کړو په دې خپل کار کوي چې تاسو ته په دې باندې سہولت وي حاتم الطائي نو دغه چې دی نو دغه چې کم مشهور او معروف سړی تېر شي عدي ابن حاتم چې بیا یې زوی وروسته ایمان راوړ او صحابي چې دی نو هغه جوړ شو اوس د دې چې دی نو هغه څومره واقعات دي نو اکثر کافران هم صدقې کوي خو د دغې د قبولیت دپاره شرط چې دی نو هغه ایمان دی نو ځکه الله رب العزت د هغې تمثیل ذکر کو الله مې تاسو چې دی نو هغه کومه خبره کوي نو د هغې مثال الله وي هغه کسان چې کم کافران دي او دی په دې ژوند د دنیا کې چې کم مال خرج کوي الله وی کمثل ریح فیها سر د دې مثال چې دی نو هغه د هوا دی فیها سر چې په هغې کې سخت یخني وي یخوالی چې دی نو په هغې کې سیوا وي نو الله د هغې چې دی نو هغه مثال ذکر کو نو معلومه دا شوه چې مال 2 کسان خرج کوي یو مسلمان او یو کافر نو د کافر مال چې دی نو هغه د سره نه قبلېږي د ته آخرت کې په هغې اسم نه میلاږي د مال بدله چې نو هغه په دنیا میلاویږي دویم چې دی نو هغه مسلمان دی بیا مسلمان کې یو چې دی نو هغه ریا کوونکی دی او یو چې دی نو مخلص دی نو کم مسلمان چې هم دی ایمان والا خود مال د ریا د پاره یا د دنیا د مفاد د پاره چې نو هغه خرج کو دته په دې باندې هم په آخرت کې اس چې نو هغه نه ملایږي کم مسلمان چې صرف د الله د رضا د پاره په اخلاص باندې چې نو هغه کم مال صدقه کړو نو د انسان ته په آخرت کې چې نو د اجر او ثواب ملایږي سر پاس عربی کې چې نو هغه ویل کېږي تفسیر خازن لیکلی دی اکثر تفاسیر ویدای ذکر کړي چې سر ډیر زیات یخوالی ته ویل کېږي که تاسو خیال کړئ نو دسمبر جون جنو د دسمبر جنوري کې نو په دې کې د ډیر یخوالی د وجې نه پرخه کېږي هغه پرخې د وجې نه بوټي چې نو هغه سوځي دی چې نو هغه وده نه کوي او دغه شانتي بعضې حضرات چې هغه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه قول هم دی سر ګرمۍ ته هم ویلی کېږي د ډېرې زیاتې ګرمۍ د وجې نه چې نو هغه بوټی هم هغه سوځي او هغه ختمیږي نو دلته الله وایي کم کسان چې انفاق کوي خرج کوي فی هذه الحیات الدنیا د ژوند د دنیا کې نو د دې د انفاق د دغه کافرو کمثل ریح د هغې هوا په شانتې دی فیه سر چې هغې کې سخت یخني وي اصابت حرس قوم چې هغه د یو قوم فصل ته ورسوي چې هغه بالکل هغه ختم کړي ظلموا انفسهم فاهلکتهم چې هغوی په خپل ځان ظلم کړی ظلم یې دا کړی چې د الله رب العزت سره شریک جوړ کړی اهلکتهم هغوی هغه فصل تباه کړي وما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون اوس الله د دوی په دغه صدقت نه قبلول کې الله پاک په دوی ظلم نه دی کړی بلکې دوی الله په خپله په ځان ظلم کړی ځان باندې په خپله ظلم هغه دا کړی چې دوی ایمان نه دی قبول کړی که ایمان قبول کړی وی نو د دې صدقه به الله قبول کړی وه خو دوی ایمان قبول نه کو نو د دغې په بدل کې الله پاک د دوی صدقه چې نه نو هغه نه قبلوي الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي ان الذين بشکا کسان کفرو چې کافران دي لن تغني عنهم اسکلب پکار رانشي داغینه اموالهم داغي مالونه ولا اولادهم ون داغي اولاد من الله نه طرف د الله شيء زر برابر واولئک اصحاب النار او دا کسان چې د دوزخیان دي هم فيها خالدون دو په دغه دوزخ کې همیشه وي مثل ما ينفقون مثال دا هغه کم چې خرج کوي فی هذه الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې کمثل ریح په شان د هوا د فیها چې په هغې کې سر سخت یخني وي اصابت چې ورسي حرس قوم فصل د یو قوم ته ظلموا انفسهم چا چې ظلم کړو په خپل ځانونو باندې فاهلکتهم بیا هلاک کړي هغه وما ظلمهم الله او نه دی که ظلم کړی په هغوی باندې الله ولکن انفسهم یظلمون لیکن هغوی په خپل ځانونو ظلم کولو
ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړو لن تغني عنهم هیڅ کله په کار را نشي دا غوینه اموالهم دا غوی مالونه ولا اولادهم او نه دا غوی مال من او نه دا غوی اولاد من الله د طرف د الله شيء زر برابر و اولئک اصحاب النار او دا کسان دوزخیان دي هم فيها خالدون دی په دغه کې همیشه د پاره مثلو ما ينفقون مثال دا کم چې خرج کوي فی هذه الحیات الدنیا پدرند د دنیا کې کما صلی ریحین ترنو پشان د هوا دی فيها چې پاره کې سر سخت یخنوي اصابت چې ورسید هر قوم فصل د یو قوم ته ظلموا انفسهم چې ظلم کړو په خپل ځانونو فاهلكتهم بیا هغه هلاک کړو برباد کړو وما ظلمهم الله او ظلم نو کړي الله پاوي ولکن انفسهم لیکن داوی په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کولو